نن به موږ تاسو ته ښیو چې موږ به د خپل موبایل نه د ایزي پیسې په ذریعه جی اس کیش یا مختلف ذریعې دي، خو خیر موږ د ایزي پیسې په ذریعه تاسو ته وایو چې د بجلۍ، د ګیس یا ټلیفون بیل به څنګه جمع کوو. یعنې ښه په اسانه، یعنې ښه په ارام په خپل کور کې ناست په بستره کې ویده، ځکه چې نن سبا یخني هم ډېره سوې ده، نو ښه په بستره کې پروت بیل به موږ په اسانه څنګه جمع کوو، هغه هم آنلاین. او کله کله داسې هم وشي چې موږ نه بیل ورک شي یا زموږ بیل را نه شي یا چېرته ګډوډ شي، نو بیا موږ په ټینشن کې یو چې یاره بیل رانلو او څه حساب به وي او بله میاشت ته خو چې پاتې شي اکثر پکې جرمانه وي، یا چې مثلا پی ټي سیل والا بیل وي او وائی فای وي خو هغه بیا بندېږي کار نه کوي. نو د دغه ټینشن د ختمولو لپاره تاسو ته صرف تاسو ته پکار دي، یعنې د بجلۍ چې کوم بیل وي نو د هغې ریفرنس کوډ وي، هغه تاسو ته پکار دی. بس چې د یو بیل هغه مو زده کړه یا مو ځان سره ولیکه یا مو ترې تصویر واخیسته. او که داسې د پی ټي سیل کوم بیل وي نو د هغې خو چې کوم نمبر وي نو بس د هغې په ذریعه کیدی شي. یا که د ګیس بیل وي نو په هغې باندې هم دلته کنزومر یو آی ډي لیکلی شوي وي، هغه آی ډي چې تاسو دلته ځان سره ور واچوئ نو بس تاسو بیل به ښه په اسانه تاسو جمع کوی شئ. نو چېرته هم مه ځئ، راځئ موږ خپل ځو ایزي پیسې اکاونټ ته او تاسو ته ښیو چې په اسانه به موږ خپل بیل څنګه جمع کوو. دا زما ایزي پیسې اکاونټ دی، دلته به کلیک وکړو، اوس ایزي پیسې اکاونټ کولاویږي، ساین ان به کړو. دا اوس زموږ ایزي پیسې اکاونټ کولاو شو. اوس به موږ تاسو ته ښایو، دې کې بیا مختلف ایزي پیسې اکاونټ باندې به تاسو پوهیږئ، یعنې مثلا د دې نه ایزي لوډ هم کېږي، پیکیج هم کېږي، مختلف نمبرو ته که هغه هر یو نیټورک ته تاسو کوئ. خو زموږ مقصد بیل جمع کول دي، نو راځئ موږ سره دلته به کلیک وکړو په دې بیل پیمنټ باندې. نو دلته به راشي مای بیل، یعنې د دې مطلب به دا وي چې ما کوم بیلونه جمع کړي دي نو هغه به دلته راشي. لکه د دې مطلب دا وي چې په اسانه بس چې په دې کلیک وکړي نو چې دغه بیل دوباره جمع کړي نو ښه په اسانه به راشي. خو که مثلا تاسو بیا بل یو بیل جمع کوئ نو دا دلته چې بر تاسو ته به پلس نشان ښکاري او انټر ا نیو بیل ټو پې، نو په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړه نو تاسو سره به تقریبا 12-13 داسې اپشنې راشي. دا مختلف بیلز دي، یعنې په دې کې به یو بیل سلیکټ کړي، په دې کې الکټریسټي ده، د بجلی دی، ټلیفون دی، ګیس دی، انټرنیټ دی، واټر، اوبه، سولر وغیره، ایجوکیشن، ګورنمنټ فیس، داسې ډېر شی دي. او بیا که په ادر کلیک وکړئ نو د دې نه علاوه نور هم چې څونه بیلونه دي، مختلف بیلونه دي چې د څه لپاره ستاسو ضرورت وي نو هغه د ایزي پې سره جمع کېږي. خو موږ به واپس راشو، نو دلته الکټریک بیل چې کوم وي، الکټریسټي بیل، نو په دې باندې به کلیک وکړو، یعنې په تاسو په ټولو پوهیږو، بیا به موږ جمع کوو. اخره کې یو بیل د دې نه تاسو ته به برای راست پته لګي اخره کې، نو ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو وګورئ. نو دا الکټریسټي د بجلی بیل دی. دلته به تاسو سره تقریبا یو 13 اپشنې راشي. دا د بجلی کمپنیانې دي، په مختلفو سټیز کې کار کوي. یعنې ای جې کې چې کوم دی نو دا په آزاد جموں کشمیر کې کوي، جي بي چې کوم دی نو دا په ګلګت بلتستان کې کوي. داسې په اپ باندې چې کوم پیسکو لیکلی شوي دا د فیصل آباد دا هیسکو دا مختلفو داسې دي که نه، یعنې د لاهور پکې شته لیسکو، بیا کې الکټریک چې دی نو دا کراچۍ والا دی. موږ به د پیسکو په ذریعه جمع کوو، یعنې چې د کوم سټي کې تاسو پاتې کېږئ نو د هغه سټي په دغه به تاسو بیل جمع کوئ. موږ د پیسکو جمع کوو نو دلته به پیسکو باندې کلیک وکړو، دا راشي. په پیسکو چې جمع کوو نو دلته به لیکلي تاسو ته 14 ډیجټ ریفرنس نمبر، نو ستاسو په بیل باندې به یو نمبر لیکلی شوی وي، د 1400 نمبر به وي. موږ به دې سره تاسو ته مخامخ د تصویر به ښکاري، دې کې تاسو ته دا 14 ښکاري، همدغه 14 به دې کې واچوئ، په نیکسټ به کلیک وکړئ، تاسو ته به ستاسو بیل راشي چې یاره دا ستاسو بیل دی، دونه بیل دی، او هغه تاسو پې کوئ، یعنې ادا یې کوئ. اوس راځئ واپس موږ سره بیا که تاسو مثلا ګیس بیل جمع کوئ نو دلته به په دې کلیک وکړئ، نو د ګیس بیا زموږ سره دوه کمپنیانې ایس این جي پي ایل دی او یو ایس ایس جي سی دی. تاسو چې د کومې کمپنۍ ګیس استعمالوئ نو په هغې به کلیک وکړئ. نو زموږ دلته اکثر کې پي کې پېښور کې چې دی دا ایس این جي پي ایل والا دی، نو په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو نو اکاونټ آی ډي به تاسو سره راشي. موږ به تاسو ته دلته تصویر درکړو، دې تصویر ته ګورئ مخامخ اکاونټ آی ډي، هغه به دلته ځان سره انټر کړئ. چې هغه مو انټر کړه په نیکسټ به کلیک وکړئ. په نیکسټ چې مو کلیک وکړو نو بیا به ستاسو بیل پې کړی شي. اوس بیا راځئ واپس موږ سره، اوس دلته ټلیفون بیل دی، یعنې دا موږ به اوس جمع کوو. دا مین خبره ده چې ټلیفون بیل به موږ اوس جمع کوو دلته ځان سره. نو ګورئ چېرته هم مه ځئ چې پوه شئ، دا ټلیفون باندې به کلیک وکړئ. نو بیا پی ټي سی ایل دی او ایس سی او دی، نو چې تاسو کومې کمپنۍ والا استعمالوئ، خو موږ پی ټي سی ایل والا استعمالوو نو په پی ټي سی ایل به کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو راشي اکاونټ آی ډي، مثلا که تاسو هغه اکاونټ آی ډي هم په دې بیل کې وي، دلته په بیل کې اکاونټ آی ډي لیکلی شوی وي، موږ به تاسو سره دا تصویر شیر کړو. نو اکاونټ آی ډي لیکلی شوی وي، خو که د اکاونټ آی ډي په ځای تاسو دلته دغه کوم چې نمبر وي هغه انټر کړئ، هغه واچوئ، دغه کوم چې ټلیفون نمبر وي نو هغه هم ښه په اسانه باندې کېدی شي. نو چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. دا موږ نمبر واچوه، اوس به په نیکسټ کلیک وکړو.
په نیکسټ چې مونږ کلیک وکړو دا وګورئ دا مونږ سره رالو په دې کې 18 دسمبر دی لاست ډیټ دغه چې د چا په نوم وي کنزومر نیم نو هغه نوم به راشي چې د دې کس په نوم دی دا ریفرنس نمبر د دې دی نه دغه بس د دې چې دا کوم خپل مین نمبر وي دې ته ریفرنس نمبر هم ویلی شي او موږ سره بره پیسې رالي چې زموږ بیل چې کوم دی نو دا 3680 روپۍ دی نو دا به اوس موږ پې کوو د دې به فیس چارجز چې وي نو 5 روپۍ وي کله چې تاسو هلته په دوکان کې بیل جمع کوئ تاسو نه 10 روپۍ سیوا دي او دلته د دې فیس 5 روپۍ وي نو په دې پې ناو به کلیک وکړئ په پې ناو چې موږ کلیک وکړو اوس ګورئ موږ سره به داسې یو انټرفیس شو شي دا بیل فیډ ایز پیسه یعنې د ایز پیسه په ذریعه ستاسو بیل پې کړی شو دا ستاسو سره هغه ډیټیلز راغی 3685 روپۍ جمع کړی شوې 5 روپۍ د دې فیس و 3680 روپۍ د دې بیلو نو دا اوس ښه په اسانه او ښه په سور او په خپل کور نه جمع کړی شو دې پسې څه تکلیف ته ضرورت رانلو څه مشکلات ته ضرورت رانلو نو موږ سره اوسئ داسې معلوماتي ویډیو به موږ تاسو ته نورې هم درکوو تاسو له به داسې معلوماتي ویډیو موږ نورې هم جوړو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک کړئ کمنټ کړئ او چینل سبسکرایب کړئ اوس ماله راکړئ اجازت د لوی الله